عایشه ماشومه دغه مامای مزه پاتې کېږم نه ترې بایپاس بخښو بل څه جی جی دا مرکه شوې ماښام مونځ سره ده خلک چېرته جمعې ته دننه شوي دي هغه دا وتې د سودا پسې صحیح او دغه د چا کتلې ده ماشومانو نو هغه چا ورته ویلي دي چې راځه کور ته ځه زه سودا علم درځم د هغې نه بعد ماشومه غیبه ده چې غیبه شوه موږ ته زه نه ومه کار نه رالم کار نه چې رالم کور ته دننه شوم کور کې ویلې چې پلانکۍ ماشومه ورکه شوې ده تاسو ورشئ ما مشر ورور هم ځان سره ګذر عالم خزانې تاڼې ته مالي د حق د پولیس والا دی چې هغې ته موږ اطلاع وکړو پته نه لګي چې سبا زما کیس راشي چا سره راشي په چا ګلاس کېدم څوک راته معلوم شي نو چې پولیس والا دی کې خبر وي دلته کې حق ویل ملګرو بس عذاب دی په حق ویلو خلیل نار او منصور دار ته خیږي شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو موجود ما د پیښور سره تړلې سیمه خزانو شوګر میل سره یو علاقه ده چې توده کیمپ ورته وایي دغلته یو ظلم شوی یو بېدردۍ سره یو ماشومه بچنګۍ چې 6 کاله عمر لري عایشه نوم لري د چا ظالمانو د ظلم ښکار شو او د ژوند نه یې لاس ووینځل او ډېره په بېدردۍ سره قتل شو اطلاع راله چېرې خزانو کې داسې واقعه شوې چې خبر شو نو ړم ډېر زیات غمجن شو ځکه چې په کور کې دغه شان خپل ماشومان لرو پښتانه د پښتنو معاشرې سره تړلی جرم دی د پښتنو په هر درد غم کې موږ شریکېږو او دغه درد موږ ته داسې ښکاري لکه خپل درد و د ورور خبره وکړه چې 3 پورې خلک رال دلته دعاګانې وشوې دا کم خلک چې راځي دلته راځي دوی به دغه غم درد محسوسوي د 3 ورځې پورې چې کم خلک راوچلېد بې بزیر یو سړی دنیا د مهنګایم د هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی هر چا نه به دا غم ایري دا غم او درد به صرف دغه کورنۍ ته پاتې چې د چا بچنګۍ وه هغه خورکۍ ته چې د چا لور وه هغه پلار ته چې د چا لور وه هغه ترونه دوی سره تړلي چې څومره خاندان دی دغه ماشومې سره د هغوی په زړه کې به دغه درد تر قیامته پورې د دغه درد ازاله څه ده دوی ته به اړه ته سکون څه میلاویږي څه به میلاو شي د چا نه چې د غېږې نه بچنګۍ لاړ شي هغه ته به څه میلاو شي خو که دغه قاتل ته ریاست پاکستان حکومت پاکستان څومره چې ډپارټمنټ دی پولیس ډپارټمنټ شو هغوی سره تړلي څومره ادارې دي ججان شو د هغوی که دغه مجرم له سنګینه سزا ورکړه پانسي وله ورکړه په دار یې وخېجو نو دې کورنۍ ته به څه ناسه سکون میلاو شي چې یا موږ څه ظلم شوی خو د هغې زموږ چې کوم ریاست دی ریاست پاکستان د هغې تپوس وکړو هغه مجرم یې په دار وخېجو خو په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه زما په 15 کاله عمر کې چې څومره ظلمونه شوي د هغې بدله زموږ ریاست موږ له نه ده راکړې دغه سړی که سهار له پیسې وچلی په عدالت کې نو باعزته به دغه سړی پاکستان ریاست پاکستان برې کړي انسي نشته سزا نشته سریام یې که یو په دار وخېجو قسم مې دی په الله په ذاتي که څوک هم داسې وکړي چې څومره د 2016-17 نه چې موږ دغه مایک او کیمره راغستې ده نو په دغه شان ډېرو درونو ودرېدلي چې د ماشومانو سره جنسي تشدد د هغې نه پس هغه په بېدردۍ سره قتل کړی شوي دي خو چاته هم یو کورنۍ د ماته څوک وښي چې هغوی ته انصاف میلاو شوی دغه مجرم په دار ختلی او دغه کورنۍ ته انصاف میلاو شوی نن هم راغلي دوی سره علاقه را غمجنه ده راغلي موږ به هم په دغه غم کې شریک د دوی دغه اواز به اوچتو خو ما ته پته ده چې بیا به هغه حساب کتاب وي دغه سړی به زموږ عدالتونه سبا بیا بری کوي د ورور سره خبرې اترې کوو دا اماما دی او دی په دغه کیس کې ډېر زیات منډې تړلې والي پولیس ډپارټمنټ هم دوی رابطه کې هغه چې مجرمان گیر شو هم دوی هغوی تسلي ورکړي چې سړي گیر دي سزا به میلاوي د ورور دا راته ووایه عایشه ماشومه د کور نه څنګه بېدرکه شوه بیا تاسو ته پته څنګه دا پوره تفصیل زموږ کتونکي عایشه ماشومه دغه مامای مزه پاتې کېږم نه ترې بایپاس بخښو بل څه جی جی دا مرکه شوې ماښام مونځ سره ده خلک چېرته جمعې ته دننه شوي دي هغه دا وتې د سودا پسې صحیح او دغه د چا کتلې ده ماشومانو نو هغه چا ورته ویلي دي چې راځه کور ته ځه زه سودا علم درځم د هغې نه بعد ماشومه غیبه ده چې غیبه شوه موږ ته زه نه ومه کار نه رالم کار نه چې رالم کور ته دننه شوم کور کې ویلې چې پلانکۍ ماشومه ورکه شوې ده تاسو ورشئ ما مشر ورور هم ځان سره ګذر عالم خزانې تاڼې ته مالي د حق د پولیس والا دی چې هغې ته موږ اطلاع وکړو پته نه لګي چې سبا زما کیس راشي چا سره راشي په چا ګلاس کېدم څوک راته معلوم شي نو چې پولیس والا دی کې خبر وي زه لاړم تاڼې ته تاڼه کې ما راپورټ وکړو چې زما ماشومه بېدرکه شوې ده دې ټیم نه ټیم مې ولیکه هر څه ولیکه ما ته وایي تاسو سبا پورې ټیم موږ له راکوئ ما صحیح ده زه رالم دلته کیم ته کیم نه خور نه تپوس کوم څنګه چلو دغه ټولې خبرې هغې ما ته وکړي چې د ماشومې اوسه پورې پته نه لګي ټول کیم کې اعلانونه وشو او دغه 10 کورونه 12 کورونه دي سیټ ته پاتې کېږي خو ملګري ډېر ګرځېدلي و د سیند په غاړه ماشومه نه وه ماشومه چې نه وه نو بیا ما خور وویلې مې تاسو صبر وکړئ شپه ده که چېرته چا کوئ ودی څوک بې ثبوته امانت چاله نه ورکوي که زه زر پیرې لاړ شم زه ورته وایم چې دا زما خور ده دا یا مې خور ده ما له څوک نه راکوي چې هغې پېژندلې نه چې دا مې مور ده دا مې ماما ده یا مې پلار دی هغې نه بعد زه ناست وم تقریبا 10 بجو پورې 10 بجو نه بعد زه لاړم کور ته
کور ته چې لاړم شپه وه نو موږ هم پریشان وو خدای شته چې ما دومره یاره چېرته نه ده لیدلې زه پخپله یېرېدم په خوب کې د شپې یېرېدې په خوب کې یېرېدم زه چې دا ماشومه به چېرته وي چېرته به نه وي په سبا چې ما ته رنګ رالی چې یاره ماشومه دلته پرته ده په بوټو کې پرته ده که تاسو ځای ته ځئ تاسو ته به ځای هم وښیو دا رنګ چا وکړو دا رنګ وکړو زموږ د تره زوی دی او د دې جینۍ د تره زوی دی دوی ګرځېدل نو پیدا دوی ګرځېدل او سهار چې دی لمونځ کړی دی ماشومانو ته یې ویلي دي چې تاسو وګرځئ ماشومه که چېرته وي نو پیدا به شي دی چې داسې تاو شوي سیند غاړې ته ګورې مخامخ چپړې پرتې دي چپړو نه بعد چې هغې راغلي دي مخامخ ماشومه پرته ده دی د یارې نه راغلي دي واپس کور ته او دې تره ته یې ویلي تره زوی ته یې ویلي دی چې ماشوم هلته پرته ده نو هغه د ډېر د درد نه او د دې اواز نه هغه بېهوشه شوی دی امبولینس دلته را په ټیم رانلې موبایل موږ تاڼې ته لاړو تاڼې ته چې لاړو هلته امبولینس رالی موږ امبولینس له ورکړو پوسټمارټم ته لاړو پوسټمارټم کې موږ ناست وو ګنټه دوه خو ولګېدل هغې نه بعد هغې هم څه ونه ویل د ماشومې چې کومې کپړې وې په کومه لوفاټه باندې فانسي شوې وه فانسي شوې وه هغه پولیس والا خپله کولاو کړې ما دې مرګور ته ویلې ګوتې ور نه وړې هغه به هغې کولاوی د هغې کار دی هغې چې کولاو کړې وه نو هلته بیا هغه کپړې او هغه لوفاټه هر څه هغې ایثار کړه جلي باټري ته یې ویوړه چېرته یې وړې موږ خو ترې رالو موږ چې رالو نو 12 بجې بې څه کم یا څه موږ مشرانو ته ویلې چې موږ خو رالو نو هغې بیا د جنازې ټیم مقرر کړو 4 بجې نو داسې خپل خپلوان هم ډېر نو خبر خو بس ظلم دی ظلم خو دا موږ دا نه چې په ښکاره وجاړو او دې خلکو ته ځان وښیو چې یاره دا خو ډېر خفه دی زموږ د زړه نه یو خدای خبر دی دې ماشومې ګناه څه وه لکه مطلب دا په دې خو د الله حکم نو داسې ظالمان رال تاسو چا سره ذاتي دښمني داسې څه خو نه موږ خو خپلو کې تره زامن یو او دې د ډېرې غریبۍ نه دلته پراته دي چې یاره داسې موږ د غرونو خلک یو دلته ځنګل دی ورکوی دی کې به خو زه خو هلته پاتې کېږم زه د دې واقعې نه نه وم خبر چې رالم دغه رنګې چل کار روزګار له تللی وي او زه کار روزګار له تللی یم دا ترې چې کوم چا چې ما ته سار رنګ وکړو دا ما سره میټرو کې یو ځای و هغه ته ما ته ووایه کور کې د مورې څه پوزیشن دی والد صاحب هم په موخه نشته د هغوی څه پوزیشن دی بچی ته تللی نن درېیمه ورځ ده خلک اوسه ناست دي نن خو به ډاډی بایجان دغه چاته پته لګي چې چا نه پیدا وي دغه خور مې په بله ورځ په هغه اوله ورځ باندې بېهوشه شوې وه مشر ورور مې الحمدلله موږ بوتله ډاکټر نه رالو نو زړه توکړه چېرته چې یو سړی خوراک ونه کړي 24 ګنټو کې او د بچي په غم کې چې پلار یې هلته په مسافرۍ کې دی زه دلته ناست یم زه به چاله جواب ورکوم که دا پلار یې ما ته ووایي چې دا چېرته وای نو دا خو دلته سبق ته ناسته وه په خپل کور کې مدرسه ده خپل کور کې سبق وای نو سودا خو کور کې نه میلاویږي بار بازار ته سودا لته دا دکان د براوجې دا مخامخ دکان دی دغه ځای نو بس د دې نه بعد څه پته نه لګېدل دغه وشو چې موږ ته ماشوم وفات و او تیزندي شوي وه موږ ته میلاو شو نور ته ووایه مجرمان خو ګرفتار شو هسې د خپل ریاست نه دی دا تمه شته چې تا ته به انصاف میلاو شي ده ته به سزا میلاو ریاست خو دا کار دی ځکه چې که موږ ووایو چې اسلامي قانون خو نشته پاکستان کې ځکه چې کتاب به پروت دی خو کتاب خو بجلیګر مولانا خبره چې دا د څه شي کتاب دی ټپې پکې لیکل شوي غزلې پکې دي شکل یې کم ورکړی دی خو زما په 100% کې دا په دې کتاب باندې یقین نشته چې قرآن پروت دی عدالت کې چې کم کتاب قرآن چاته فیصله ورکړي که هغه قصاص جاری کړی دی چې قصاص دی به قصاص والي مشر مړ شو مشر مړ کا اورې نو بس دغه خبرې دی نور هېڅ هم نشته دی دغه زیاتی شوی دی زما خو خورزه وه زه به ترې لاړ شم خور مې پوه شه اوښی مې پوه شه او چې غم درد دی زه پکې یم چې الله دې تاسو له انصاف درکړي الله دې تاسو له انصاف درکړي موږ ټول پښتانه ستاسو په غم باندې غمجن انشاءالله که دلته انصاف ونه شي نو هلته یو غیرتي باچا شته کله چې دغه 2 ګزه ځای له ورشو که نه نو هلته موږ د مولیانو نه ورو موږ خپله پوه نه وي د زرې زرې حساب به کېږي نو انشاءالله که په دې دنیا ونه شوه نو په هغه دنیا به تاسو له هغه باچا انصاف درکوي زموږ تمه شته او خپل چې کوم ریاستي ادارې دي نو موږ خو په لوټ باندې لیکلی چې اسلامي جمهوریه پاکستان په کتاب کې هم لیدلی چې اسلامي جمهوریه پاکستان د خلکو په ژبه راغلی چې اسلامي جمهوریه پاکستان خو موږ په عدالت کې اسلامي قانون نه دی لیدلی موږ په تاڼه تحصیل کې په کچرو کې په نوم سرکاري اداره کې موږ اسلامي قانون نه دی لیدلی په نوم د ملک آزاد شوی د کلمې دی خو د کلمې چې څومره د هغې نه لاندې ژوند دی د هغې په هېڅ
موږ ته پکې کې نه ښکاري که سهار له دغه مجرم واپس راووتو نو دا ملګري به څه کوي اخر به دا پښتانه تنګ چې د بلا ماشومانو څه داسې ظلمونه وشو نو قانون به په خپلو لاسو کې والي سیول نافرماني به کوي دغه سړی که په خپلو لاسو دا خلک مردار کړي دا کوم چې ظالم دی دغه ته خو زه انسان نشم ویلی ځکه دا کار یې د انسانیت نه کړی دغه ماشومه په دې د الله حق نشته دغه شان ماشومان چې په کور کې نو دا ګلونه دي په کور کې د ګلدستې یا د ګل د بوټي ضرورت نشته چا په کور کې چې ماشوم خو چې دغه ماشوم تا نه څوک واخلي نو دا د هغه ړنه تپوس وکړي چې د چا د بدن نه پیدا وي د په هغوی باندې ډېر درد دی غم دی بهرحال موږ د دې غم سیوا کول نه غواړو اواز یې اوچتو دغه ادارو ته چې د الله خاطر وکړي رایښ شي د دې پښتنو څه ودرېږي بیا هغه سیاسي لیډران چې کوم د دې علاقې څخه تړلي MNA MPA دي کوم به یو څو ورځې پس راځي ستا دروازه به ټکوي د اوټ دپاره سوال مینت به درته کوي هره زاري به درته کوي د دغه اوټ دپاره هغه ته مې هم چې راپاس او د دې دردېدلې کورنۍ سره ودرېږي او دوی څه منډه تړله ووه چې دغه مجرم ته سخته نه سخته سزا پرې نه وشي ولې نه چې دا قوم راپاسي او بیا غفلت وکړي د خپل ریاست خلاف نو بیا به حالات تاسو ته پته چې کوم طرف ته چې الله دې دوی له انصاف ورکړي موږ د دوی دپاره دعا کوو څومره هم په پښتونخوا کې داسې ظلمونه روان دي الله دې دغه خلکو ته د نیکې هدایت وکړي او که هدایت یې په نصیب کې نه نو الله دې داسې تباه کړي لکه فرعون او قارون ډېره ډېره مهرباني شکریه وسلام